علامه علاءالدین رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې را نقل کړی چې علامه سعد الدین تفتزانی رحمت الله تعالی علیه او پیرا داغه په دور کې یو بادشاه بیمار شو او بیماری ډیره زیاته شو تر دغه پورې چې د بادشاه د ډاکټرانو کوم خپل سټاپو د حکیمانو کومه ټیمو هغه د بادشاه په علاج باندې نه پوهېدل او قاصره شول د علاج نه قاصره شول بادشاه سلامت وزیران راوغوښتل ورته یې چېرې دا ما ډاکټران خو ما په علاج باندې نه پوهېږي تاسو څه مشوره راکول غواړو وزیران ورته وایي چې په دې علاقه کې یو دمګری دی علامه سعد الدین تفتزانی په نامه باندې یادېږي هغه به راولو او هغه به د دم کې لږ روحاني علاج به وکړي هغه ورته چې ډېره ښه ده نو چې کله یې سعد الدین تفتزانی سے پسې شاهي سورلی ولګله شاهي خلک یې ولګل او ډېر په عزت کې دی راوستو او بادشاه سلامت دربار له راننوتو بادشاه سره دعا سلام وشو هغې نه بعد دم درود وشول نو په واپسۍ کې چې سعد الدین تفتزانی صاحب درومي نو ورسره یې ډېر تحایف ورکړل او په شاهي سورلی کې واپس لیږي بهر چې وکتل حکیمانو ته دا خبره ښه نه ښکاره نه شوه خوند یې ورنه کړو حسد راواغېستل بغض راواغېستل چې سعد الدین یو څو چوفه وکړل او دومره عزت کې راوستو دومره عزت کې اوس واپس رخصتوي نو سعد الدین تفتزانی را ایثار کړو ورته چې تا څه وویل په دې بادشاه باندې چې تا له دومره تحفې درکړې او ته دومره مطمئن راغلی او ته واپس درومې نو ده ورته وایي چې خپل کار کوئ ځئ زه د دغې خبرې تاسو له جواب نه در کوم هغه ډاکټرانو خپل منځ کې سره میټینګ وکړو چې بادشاه سلامت ته به موږ د دغې خبرې یو قسم لا موږ به ورته وایو چې د موږ یې بېعزتي وکړه بادشاه سلامت دغې مولانا د موږ بېعزتي وکړه او ته د دغې مولانا نه دی راوغواړه او جواب دې وغواړه او د موږ یې سپکاوی وکړو چې د موږ نه معافي وغواړي بادشاه کسان ولېږل تفتزاني صاحب پسې چې هغه یې بیا راوستو بادشاه ورته وایي چې تفتزاني صاحب راغلی چا تا خو پرون د ما د حکیمانو د ټیم او د سټاف ډېره بېعزتي کړې وه هغه ورته چې ما خو بېعزتي نه ده کړې چې نه کړې ده دوی نه پوښتنه وکړه چې تا په بادشاه سلامت څه چوف کړل او دا دومره عزت یې درکړو او ته واپسۍ کې درومې ډېر هغې درکړل تا دا چوف څه کړل بادشاه سلامت باندې تا څه شی چوف کړل د دې په جواب په دوران کې او جواب کې تا ورته وویل چې لاره راته پرېږدی ځئ ورکېږئ دا ولې ورته علامه سعد الدین تفتزاني صاحب ورته یایي بادشاه سلامت دا خلک او دا ډاکټران په دې باندې خفه دي چې ما ورته چې لاره پرېږدئ او اخوا شئ شاو په دې باندې خفه دي چې خدمات د دوه دریو ټکو چې ما ورته چې لاره پرېږدئ او لرې شئ او ځئ د دغه څو ټکو په دوی باندې دومره خراب اثر وکړو چې احتجاج یې وکړو او تا ته یې راپورټ راوړو چې بلکل چې ښه زه د دوی نه دا پوښتنه کوم چې کله د ما په خبرو کې دومره بد اثر دی چې تاسو یې خفه کړئ نو هغه کلام پاک چې ما په تا باندې چوف کړو په هغې کې به ښه اثر ویلی نه وي چې تا له الله پاک په هغې باندې شفا دی بادشاه سلامت ډېر زیات حیران شو په دې خبره باندې ډاکټران هم حیران شول چې هو واقعي نو په کلام الهي کې اثر شته دی کلام پاک باندې دم درود کلام پاک باندې شفا حاصلول دا بالکل شته دی او دا یو لوی کلام دی یو مؤثر کلام دی د رب ذوالجلال په دربار کې دعا ده چې پروردګاره په دغې عظیم کلام باندې موږ تاسو ټولو عمل او په دغې عظیم کلام باندې موږ تاسو ټولو ته شفا را نصیب کړي آمین بجاه النبي الرؤوف الرحیم